ولی د خدای فرمایي وي د سورت عصر په مطلب باندې وي زه هغه وخت پوه شم چې د یو دکاندار آواز مې واورېد. د دکاندار نه مې دا تفسیر زده کو. د دې سورت په مطلب باندې مونږ خو وایو چې استاد سره کښېنې نو زده به یې کې. هغه سړی وایي چې د استادانو نه خو مو ډېر اورېدلي وو، خو د یو دکاندار خبره مې واورېده نو د صورت عصر په مطلب باندې پوه شوم. دکاندار وایي واوره خرڅوله او هغه اواز کولو چې خدای مو وبخه مانه دا واوره واخلئ، که دا واوره مانه چا وانغسته نو زما سرمایه به ډوبه شي، ځکه واوره خو مسلسل لګیا دی ویلې کېږي، نو که چا پې پیسې راکړې نو زما هغه پیسې به بچ شي. په دې به بیا زه نوره سودا راوړم، د کور استعمال کارونه هغه به پې وکړم، او که واوره ویلې شوه نو زما هغه سرمایه به ډوبه شي. وایي ما وی ښه دغه مطلب دی د صورت عصر چې موږ ته الله تعالی وخت راکړی دی، زموږ دا زندګي دا زموږ سرمایه ده، نو په دې سرمایه کې به اوس موږ څه کوو؟ پکار دی چې دې کې موږ ګټه وکړو. نو ګټه دا ده چې ایمان راوړي بنده او بیا نیک عمل کوي، او دا ایمان او نیک عمل دا خو د د ذات سره تعلق ساتي. دا تواصی بالحق او تواصی بالصبر دا د تکمیل غیر سره تعلق ساتي، چې په خپل هم دې ښه شي او نورو خلکو ته هم ښه وینا کوي، او د حق په لاره کې چې کوم مصائب او مشکلات راځي په هغې باندې بیا یو بل ته د صبر تلقین کوي چې دا پکې راځي. نو د ځان فکر هم کوي او د نورو خلکو فکر هم کوي. حق نے کر ڈالی ہے دوہری خدمتیں تیرے سپرد، خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے. دا وی الله تعالی موږ ته ذمہواری را په غاړه کړې ده، دا دوچن ذمہواری ده. په خپله باندې به د حق تابعداري کې او نور خلق به حق طرف ته رابلې. داسې نه ده چې یار سړی خپل قبر کې سملي ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم. نه ذمہواری دي زمونږ. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. نو دا اجتماعات چې جوړیږي مسلمانانو وروڼو، دا د دغه اصلاح دپاره جوړیږي چې زمونږ د دې مشایخو د دې علماو یو خبره زړه ته وردن نشي او د عمل هغه جذبه په مونږ کې پیدا شي. ځکه معاشره تاسو ګورئ ډېره زوال طرف ته روانه ده، اخلاق د خلکو ورځ ته ورځه خرابېږي. مخکې به چې کوم احترام د مور او پلارو یا د استاد به او د مشر به و، اوس هغه احترام او قدر هغسې نشته چې کوم مخکې و، او دا خبره دا د په ښکته روانه ده، زوال طرف ته روانه. نو دا علما دې خبره ته ډېر فکرمند دي، دې سره ډېر لوی فکر دی. دا مدرسې چې جوړوي او دا خانقاهونه جوړوي او دې علماو او مشایخو ته دعوتونه ورکوي او هغوی بیا هغه خپل مصروفیات پرېږدي او دلته راځي، دا د څه دپاره؟ دا یو روحاني دسترخوان یې تاسو ته غوړولی دی چې د اصلاح خبره وشي. هغسې خو هاشمي صاحب په خپل هم بیانونه کوي، تقریرونه کوي، درسونه کوي، ترجمه کوي، د حدیثو درس کوي، خو هغه غواړي چې د بهر نه م زه میلمانه راوغواړم او د هغه خلکو په هغه ژبه باندې هم زما د وروڼو ته او د علاقې خلکو ته وعظ وشي او نصیحت ورته وشي. ځکه دا مرض چې کله زیات شي نو بیا ډوز سیوا کول پکاري، چې په 100 ملي ګرام کار ونه شي نو بیا خلک وایي 200 ملي ګرام ورته ورکړه، که په هغې نه کېږي نو وایي 500 ملي ګرام ورته ورکړه. نو د ختم نبوت کانفرنسونه چې کېږي او دا روحاني اجتماعات چې کېږي، دا پروګرامونه چې کېږي، دا خو زمونږ او ستاسو په فکر کې دی لګیا دي چې زمونږ دا نوجوان په بل طرف باندې روان دی چې مونږ دی ته د اصلاح یو مجلس جوړ کړو، د علماو نصیحتونه دی واوري، وعظ وشي. وعظ تدمیع العیون ته ویل کېږي چې وعظ کېږي پکار دی چې سترګې ورسره نمناکې شي،
تقریر مونږ اورو، تلاوت اورو، نعت اورو، پکار دی چې د هغې مضمون ته مونږ متوجه اوسو. تدمیع العیون، د سترګو نمناکې کول، ترقیق القلوب، د زړونو نرمول، تزهید عن الدنیا، د دنیا نه بې رغبته کېدل، ترغیب الی الاخره، آخرت طرف ته رغبت پیدا کېدل. دغه مقصد د دغه اجتماعاتو، د کانفرنسونو، د تقریباتو. نو چې کله داسې یو مجلس کې مونږ شرکت کوو، نو اول خو حسن نیت سره راتلل پکاري، په ښه نیت باندې حاضري پکاري، او بیا هغه علماو ته ښه متوجه کېدل پکاري، د هغې په خبره باندې ځان پویول، او بیا چې کمې کمزورۍ دي په مونږ کې چې د هغې د لرې کولو مونږ کوشش وکړو. په دې باندې ملګري پوهېږي چې رښتیا ویل پکاري او د دروغو نه پرهیز پکار دی، حلال رزق پکار دی او د حرامو نه ځان ساتل پکار دی، پرده پکار ده، د بېحیایۍ نه ځان ساتل پکار دی، غیبت نه ځان ساتل پکار دی. په دې باندې ټول خلک پوهېږي، خو چې غیبت را شروع کوي نو مخکې نه وایي خدای دې په غیبت کې نه راولي، او بس بیا را شروع شي بس غیبت کوي، نو خدای بیا ولې غیبت کې نه راولي؟ او دا غیبت نه دی، که ستا دپاره به د خدای قانون بدل او د بل دپاره وبدلي، دونه اندازه درته لګي چې دا غیبت دی چې زه سټارټ کوم غیبت، نو مخکې نه ووایي خدای دې غیبت کې نه راولي. نو دروغ به په دروغو کې نه راځي، نو رښتیاو کې به راځي، یا حرام به حرامو کې نه راځي، نو حلالو کې به راځي. نه، حرام حرام دی او حلال حلال دی، رښتیا رښتیا دی او دروغ دروغ دی. نو د ګناه نه ځان ساتل پکاري. امام غزالی رحمت الله علیه هغه یو مثال ورکوي د دې نیکو اعمالو، لکه د نیک عمل هر چاته پته وي چې ښه کار دی او پکار دی او آخرت کې ګټه ده، خو څوک وایي د جمعې د شپې نه به شروع کوم، څوک وایي د 1 تاریخ نه به شروع کوم، څوک وایي چې ګیره پرېږدم نو بیا به شروع کوم، او ګیره به هله پرېږدم چې حج ته کله لاړ شم. نو دا ګارنټي چا سره ده چې ته به حج ته ځې او بیا به واپس راځې نو بیا به ګیره پرېږدې؟ هلته د کعبې شریفې نه چې بې ګیرې تاویږې تا ته له مزه درکوي؟